بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 105 دی، قانون نمبر 34 دی، د ثلاثي مزید فی قوانین شروع دي. نن به موږ د حروف شمسی قمری قانون وایو. د حروف شمسی قمری قانون، حروف شمسی بیل وي، حروف قمری بیل وي. خو د دې قانون موږ ښکته نه خلاصه شروع کړې ده که نه جي. د دې نه موږ مخکې یو څو خبرې موږ له پیژندل لازمي دي چې موږ دا خبرې وپېژنو. موږ پکې لام ساکن وپېژنو، لام ساکن تعریفي وپېژنو، لام ساکن غیر تعریفي وپېژنو، موږ پکې حروف قمری وپېژنو، حروف شمسی وپېژنو. نو بیا چې کله موږ قانون حل کوو نو په هغې کې به موږ ته اساني وي. نو د دې قانون نه مخکې د لام ساکن دوه قسمونه او د حروفو دوه قسمونه پیژندل ډیر ضروری دي. د لام ساکن دوه قسمونه دي. یو ته وایي لام ساکن تعریفي، ٹھیک شوه. دویم ته وایي لام ساکن غیر تعریفي. لام ساکن تعریفي څه ته وایي؟ د هغې تعریف اول زده کوو. لام ساکن غیر تعریفي څه ته وایي؟ د هغې تعریف ورپسې بیا زده کوو. نو اول د لام ساکن تعریفي زده کوو چې لام ساکن تعریفي څه ته وایي. لام ساکن تعریفي داسې لام ساکن ته وایي. لام ساکن تعریفي داسې لام ساکن ته وایي چې د حمزه نه وروسته راځي، لکه ال. اوس وګورئ دې کې دا لام ساکن چې دی که نه، دې لام ساکن ته لام ساکن تعریفي ځکه وایي چې د ده نه مخکې حمزه وصلي دی، حمزه وصلي. نو ټیک شوه. نو د حمزه نه وروسته لام ساکن راغی، نو دې ته لام ساکن تعریفي وایي. ټیک شوه. او نکره اسم معرفه کوي. دا لام ساکن تعریفي چې دی که نه، دا چې کله په نکره اسم باندې داخل کې په شروع کې ورته ولګې نو بیا هغه نکره اسم نه معرفه جوړ شي. نو معرفې ته تعریف هم وایي. نو ځکه ورته لام ساکن تعریفي وایي. تعریفي چې معرفي والا لام ساکن، ځکه ورته تعریفي وایي. لکه ناصرون دی، ناصرون که نه، نو دا ناصرون نکره اسم دی. د ده په شروع کې چې ال ولګي که نه، ال، نو دا به بیا مونږ وایو الناصرو. نو دا تنوین هم ختم کو. نو دا شروع کې چې دا کم لام دی که نه، دا حمزه سره چې دا کم خوا کې دا ساکن لام دی، نو دې ته لام ساکن تعریفي وایي. ځکه دا نکره اسم معرفه کوي، نو دې معرفې ته تعریف هم وایي. تعریف هم ورته وایي، معرفه هم ورته وایي. نو دې اسم ته اوس اسم تعریف هم ورته وایي یا اسم معرفه هم ورته وایي. معرفه اسم هم ورته وایي او تعریفي اسم هم ورته ویلی شو. ځکه ورته ویلی شو په شروع کې الف لام راغی، نو دا اسم معرفه شو، ټیک شوه، خاص شو، خاص. نو لام ساکن تعریفي داسې لام ساکن ته وایي چې د حمزه نه وروسته راځي. نو ګورئ دا اول شروع کې اول ته حمزه دی، وروسته ته لام ساکن دی، او نکره اسم معرفه کوي ځکه ورته تعریفي وایي. لام ساکن تعریفي ورته وایي. لکه ناصرون الناصرو. اوس دا خو د لام ساکن تعریفي پیژندلو. اوس لام ساکن غیر تعریفي څه ته وایي؟ نو لام ساکن غیر تعریفي داسې لام ساکن ته وایي چې د حمزه نه وروسته نه وي، یعنی چې د ده نه په شروع کې حمزه نه وي. لکه هل، بل، قل. وګورئ قل. نو ګورئ د دې لام ساکن نه مخکې حمزه وصلي نشته، د دې لام ساکن نه مخکې با ده، حمزه وصلي نه دی، د دې لام ساکن نه مخکې قاف دی، حمزه وصلي نه دی. ټیک شوه. نو دې ته حمزه وصلي غیر تعریفي وایي. او نکره اسم هم نه معرفه کوي، ځکه ورته غیر تعریفي وایي. لکه بل سولت یا قر ربي، یا هل انت مسلم، ٹھیک شوه. نو ګورئ دا هل کې چې راکم لام ساکن دی، قل کې چې راکم لام ساکن دی، بل کې چې راکم لام ساکن دی، دا دې ته لام ساکن غیر تعریفي وایي. یعنی معرفي والا لام نه دی. معرفي والا لام نه به مخکې همیشه حمزه وصلي وي. نو کله چې د مخکې حمزه وصلي وي او وروسته ورپسې لام ساکن وي، نو هغې لام ساکن ته لام ساکن تعریفي وایي، معرفي والا لام ساکن. او کله چې د لام ساکن نه مخکې حمزه وصلي نه وي بلکې بل یو حرف وي، نو هغې لام ساکن ته لام ساکن غیر تعریفي وایي. یعنی چې دا معرفي والا نه دی، غیر معرفي والا دی. ټیک شوه. دا خو مونږه لام ساکن تعریفي او لام ساکن غیر تعریفي وپېژنو. لام ساکن تعریفي هغه لام ساکن ته وایي چې په نکره اسم داخل شي او معرفه شي. او لام ساکن غیر تعریفي داسې لام ساکن ته وایي چې مخکې ته حمزه نه وي او نکره اسم نه معرفه کوي. ټیک شوه. هغې ته لام ساکن غیر تعریفي وایي. اوس د حروفو هم دوه قسمونه دي، حروف قمري او حروف شمسي. حروف قمری، حروف شمسی. دا د الف نه یا پورې ټول 29 حروف دي. الف نه یا پورې ټول 29 حروف دي. په دوو تقسیم کړي دي. نو سوله
قمري نوم ورکړی سوی دی شمسي نوم ورکړی دی ٹھیک شو نو دا 29 حروف په دوه تقسیم شو نو یو قسم چې حروف قمری شو دویم قسم حروف شمسی شو اوس د اول د حروف قمری تعریف زکه حروف قمری څه ته وایي حروف قمری ټول سوارلس دي حروف قمری ټول سوارلس دلته د الف نه پس معنا را ایره شوی سوارلس دي او دای مجموعه ده دای په عربی کې مجموعه ده ابغي دا حمزه با غین دام حروف قمری ده حجک ح جیم کاف دام حروف قمری ده وخف واو خا فا دام حروف قمری ده عقیمه عین قاف یا میم ها دام حروف قمری دي نو الف با غین ح جیم کاف واو خا فا عین قاف یا میم ها دا حروف قمری دي او د اردو مجموعه دا شعر چې یاد کړئ کنه حق کا خوف عجب غم ہے حق کا خوف عجب غم ہے دا حق یرا عجیبه غم دی نو په اردو کې وایي حق کا خوف عجب غم ہے نو ګورئ دا حم حرف قمری دی قاف هم حرف قمری دی دا کاف ورپسې حرف قمری دی بیا ورپسې دا الف حرف قمری دی بیا ورپسې دا خا دا حرف قمری دی دا واو حرف قمری دی فا حرف قمری دی عین جیم با غین میم ها یا دا حروف قمری دي نو د دې یو دا مجموعه یاد کړئ نو ګورئ حق کا خوف عجب غم ہے حق کا خوف عجب غم ہے نو دا تقریبا 14 جوړیږي نو دا 14 چې شروع کې الف لام ولګي نو بیا به ادغام نه کیږي ادغام به نه کیږي لکه الحق دلته ګورئ الحق نو حروف قمری د حروف قمری په شروع کې چې لام تعریف ولګي کنه نو بیا به دا لام تعریف چې دی کنه دا به په تلفظ کې ویل کېږي دا به بلکې د دغه حرف په شان به نه جوړیږي ټیک شو الحق به وایو الحق ټیک شو یا دغه شان الکاذب نو دا کاف پراغه د دې کاف نه مخکې الف لام ولګېدو نو اوس به دا لام ویل کېږي تلفظ به پې ویل کېږي ال به ویل کېږي الحق الکاذب الامین الخوف الودود الفوز العجب الجلیل الباسط الغم ٹھیک شو المتین الهادی او الیقین نو ګورئ د دې حروف قمری په شروع کې چې دا لام تعریف لام ساکن تعریفي ولګي کنه نو هغه به تلفظ به پې کېږي هغه لام به ادا کېږي الحق او د حروف شمسی په شروع کې چې کله د لام تعریف ولګي کنه نو هغه لام تعریف به د حرف شمسی پشان کې داغه پشان به کې او یو بلکې به مدغم کې نو دا لام ساکن تعریفي به بیا نه ویل کېږي لکه الرحمه یا السکینه السکینة السکینة وګوره اوس به دلته کې مونږه دا سین چې دی دا په حروف حلقي کې نشته د حروف قمري کې نو دا د حروف شمسي کې دا سین دی نو نو د سین نه مخکې لام ساکن تعریفي ولګېدو نو اوس به دا لام تعریف دا لام ساکن تعریفي چې دی دا به اوس نه ویل کېږي بلکې دا به په دې سین کې مدغم شي ادغام به وشي ٹھیک شو اوس تاسو په دغه باندې پوهیږم نو دا خو السکینه تو چې دی دې کې به د لام تعریف نه ویل کېږي او الحق کې به لام تعریف ویل کېږي الکاذب کې به لام تعریف ویل کېږي په حروف قمری نه چې مخکې حروف دا لام تعریف لام ساکن تعریفي ولګي نو بیا به دا تلفظ به کېږي یعنی دا لام به ویل کېږي او کله چې د لام تعریف لام ساکن تعریفي د حروف شمسی نه مخکې ولګي که نه دا سین حرف شمسی دی نو د ده نه مخکې لام ساکن تعریفي ولګېدو نو اوس به دا لام ساکن تعریفي نه ویل کېږي بلکې دا به د حرف شمسی کې مدغم شي نو دا به موږ وایو السکینة به نه وایو السکینة به وایو او حرف
قمری نه چې مخکې ولګي نو بیا به ویل کېږي الحق. نو السکینة دا د حرف شمسی مثالو او الحق دا د حرف قمری مثالو. اوس حروف قمری خو مو پیژنده، اوس حروف شمسی پیژنو. دې حروف قمری نه علاوه باقي ټول حروف شمسی دي. دا سوال چې کوم دا مونږه الحق خوف عجب غم ہے یا ابغي حجک وخف عقیمه، د دې نه علاوه چې څومره حروف تهجی پاتې شو هغه حروف شمسی دي. لکه تا حرف شمسی دی، ثا حرف شمسی دی، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، نون. دا 14 حروف، دا 14 حروف شو. نو دا 14 حروف شو. نو دا 14 حروف چې دي دا حروف شمسی دي. نو د دې حروف شمسی نه مخکې چې الف لام ولګي کنه، دا لام تعریف لام ساکن تعریفي ولګي. لام ساکن تعریفي چې کله د تا نه مخکې ولګي نو د هغه لام ساکن تعریفي نه بم تا جوړه کې او هغه تا به بیا په دې تا کې مدغم کې. ٹھیک شو، ادغام به پکې وکي. نو دا ګورئ د لام د حرف شمسی نه مخکې چې لام تعریف لام ساکن تعریفي ولګي نو د هغه لام ساکن تعریفي نه بم تا جوړه کې او هغه تا به بیا په دې تا کې ادغام وکي. نو ادغام کول واجب دي. ٹھیک شو. نو د حرف شمسی نه مخکې چې لام تعریف ولګي نو هغه لام تعریف نه بم حرف شمسی جوړي. دا هغه تعریف نه بم هم هغه شان حرف شمسی جوړي. لکه د تا نه مخکې لام تعریف ولګېدو نو د هغه لام تعریف نه بم تا جوړ کړي او هغه تا به په دې تا کې ادغام وکړي. که چېرته د لام تعریف د سا نه مخکې ولګېدو نو د هغې لام تعریف نه بم سا جوړه کړي او سا به په سا کې مدغم کړي. او که د دال نه مخکې لام تعریف ولګېدو نو دا هغه لام تعریف نه بم دال جوړ کړي او دال به په دې دال کې مدغم کړي. که چېرته د دې زال نه مخکې لام ساکن تعریفي ولګېدو نو د هغې لام ساکن تعریفي نه بم زال جوړ کړي او هغه زال به په دې زال کې مدغم کړي. نو حروف شمسی نه چې مخکې لام ساکن تعریفي ولګي نو هغه لام ساکن تعریفي نه بم دغه کم حرف شمسی چې وي هماغه شان حرف شمسی به جوړ کړي او بیا به یو بل کې به مدغم کړي. اوس تاسو ته زه تفصیلي هغه وایم. نو دغه د قانون خلاصه ده. د قانون خلاصه دا وه. نو حرف شمسی د حروف قمری نه علاوه باقي ټول حروف شمسی دي، یعنی تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، نون. دا حروف شمسی دي. اوس د قانون خلاصه واورئ. دلته نو اوس قانون شروع شو. دینه بره مونږ لام ساکن تعریفي وپېژندو، لام ساکن غیر تعریفي مو پېژنده، حروف قمري مو پېژنده او حروف شمسي مو پېژنده. اوس په انشاءالله لاندې مونږ قانون حل کوو. نو د قانون خلاصه ولې زده کوو؟ دا خلاصه ده. د دې قانون خلاصه دا ده، د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د حروف شمسي نه مخکې د حروف شمسي نه مخکې لام ساکن وي، لام ساکن وي، نو بیا به ګورو چې دا لام چې دا لام به لرې کوم چې دا لام ساکن تعریفي دی او که غیر تعریفي دی. ٹھیک شو. چې کله د حروف شمسی نه مخکې لام تعریف ولګي لام ساکن ولګي نو بیا به ګورو چې دا لام ساکن تعریفي دی او که غیر تعریفي دی. ٹھیک شو. نو که چېرته دا لام ساکن که دا لام ساکن تعریفي وي، معرفي والا لام وي، نو بیا دا لام ساکن د حرف شمسی همجنس، همجنس معنا یو شان کول واجب دي او دا یو شان حروف په یو بل کې ادغام کول واجب دي. لکه الضارب، الناصر، الضارب او الناصر. نو دا ضاد چې دی دا حرف شمسی دی. دلته وګوره دا حرف شمسی دی. نو د حرف شمسی نه مخکې لام ساکن تعریفي ولګېدو نو اوس دا لام ساکن تعریفي نه به هم ضاد جوړ کړي او هغه ضاد به په دې ضاد کې مدغم کړي نو الضارب به شي. او دغه شان الناصر د ناصر نو دا نون چې دی دا هم حرف شمسی دی. نو دلته کې د نون نه مخکې دا لام ساکن تعریفي ولګېدو نو اوس په د دې لام ساکن تعریفي نه هم نون جوړ کړي او دا نون به په دې نون کې مدغم کړي نو الناصر به شي. الناصر به نه وي، الناصر به وي. لکه الضارب دی، الضارب. ٹھیک شو. الضارب په اصل کې ضاربون، ضاربون وو. په اصل کې سو ضاربون وو. نو په شروع کې لام ساکن تعریفي راغې، په شروع کې لام ساکن تعریفي راغې نو الضارب شو، الضارب شو. نو اوس مو لام ساکن، دا لام ساکن نه دی، دا لام ساکن د ده نه هم ضاد جوړ کو، د ده نه هم ضاد جوړ کو. ٹھیک شو. لکه ضارب، ځکه د ضاد نه مخکې لام ساکن تعریفي ولګېدو نو کله چې دا ضاد حرف شمسی دی نو د دې حرف شمسی نه مخکې چې کوم لام ساکن ولګي نو هغه نه موږ ضاد جوړ کو. ٹھیک شو. نو د دواړه ضادونو نه یو ضاد راواغېستو هغه مشدد کو او بیا مو هغه داسې ویلو الضارب، الضارب او بیا مو یو ضاد دا ضاد نو دا یو اولنی ضاد یادوي 1 نمبر، بیا یو ضاد په دې 2 نمبر ضاد کې
یو ضاد مو په دویم ضاد کې مدغم کړو نو الضارب شو خو لام با په خپل کې لیکل کېږي خپل ځای کې لام به په خپل ځای کې دلته کې ور ځای ولیکئ ځای کې لیکل کېږي او ویل کېږي به نه لکه الضارب ویل کېږي به لیکل کېږي به داسې لیکل کېږي به د لام سره به دا ضاد لیکل کېږي خو ویل کېږي به الضارب لیکل کېږي به داسې او ویل کېږي به داسې الضارب ویل کېږي به داسې ټیک شوه ځکه د حرف شمسي نه مخکې دا حرف شمسي دی ضاد د ده نه مخکې لام ساکن تعریفي ولګېدو نو د دې لام ساکن تعریفي نه موږ ضاد جوړ کړو نو بیا هم یو ضاد په بل ضاد کې مدغم کړو نو الضارب شو نو خو دا لام به نه ویل کېږي خو لیکل کېږي به شکل به لیکل کېږي خو ویل کېږي به نه ټیک شوه نو الضارب شو ښه دا خو یو بله خبره ختمه شوه اوس درېیمه خبره او که چېرته حرف شمسي نه دلته کې به نا ورسره ولیکئ حرف شمسي نه مخکې لام ساکن تعریفي نه وي بلکې غیر تعریفي وي ټیک شوه نو دا لام ساکن د حرف شمسي همجنس یعنی یو شان کول جایز دي مخکې واجب و دا ښکته جایز دي نو لام ساکن غیر تعریفي وي کنه او د حرف شمسي نه مخکې ولګېده نو بیا د لام ساکن غیر تعریفي چې دی دا د حرف شمسي هم جنس کول یعنی یو شان کول جایز دي لکه بل دی کنه بل وګوره دا بل کې دا لام چې دی دا لام ساکن غیر تعریفي دی لام ساکن تعریفي هغه ته وایي چې مخکې ته حمزه وي د ده نه مخکې حمزه نه دی بلکې با ده نو دا بل سولت نه دی بل سولت نو دې ګوره د لام ساکن غیر تعریفي نه وروسته حرف شمسي دی دا سین حرف شمسي دی ټیک شوه نو اوس ته د دې لام ساکن نه هم سین جوړولی شي لکه دا جایز دی که ته همدغه شان بیل ووایې که نه بل سولت او که ته ووایې چې یار د دې لام ساکن تعریفي هم سین جوړ کړم او دا یو سین په دې بل سین کې مدغم کړم داسې وویم بس سولت نو داسې هم جایز دی که ته په خپل حال پرېږدې اظهار پکې کې بل سولت نو دام جایز دی او که ته وایې چې نه د حرف شمسي نه مخکې لام ساکن غیر تعریفي راغلی راشه د لام ساکن غیر تعریفي هم په دې حرف شمسي کې مدغم کا نو دام جایز دی دا دواړه حالات جایز دي که په خپل حال پرېږدي بل سولت او که نه په دې حرف شمسي کې مدغم کې نو بیا به وایې بس سولت بیا به پکې د لام ساکن غیر تعریفي نه لیکي ویل جایز دي ټیک شوه خو که چېرته دې لام ساکن غیر تعریفي نه وروسته را راشي ګوره د لام ساکن غیر تعریفي نه وروسته که را راله نو دې لام ساکن غیر تعریفي نه را جوړول واجب دي نو د دې لام ساکن غیر تعریفي نه به هم را جوړه کړي ګوره د لام ساکن غیر تعریفي نه وروسته که چېرته را راشي که نه نو د دې لام ساکن غیر تعریفي نه به هم را جوړه کړي نو دا را تې جوړول واجب دي او بیا یوه را په بله را کې مدغم کول واجب دي د حرف شمسي نه مخکې غیر تعریفي لام ساکن غیر تعریفي راغی او د حرف شمسي را ده را صرف د 14 حروفو 13 حروفو کې صرف را د را نه مخکې چې غیر ساکن لام ساکن غیر تعریفي راشي نو د دې لام ساکن غیر تعریفي نه به هم را جوړه کړي او دا یو را جوړول ته واجب دي او یوه را به په دې بله را کې بیا مدغم کړي ټیک شوه نو ادغام پکې هم کول واجب دي لکه قل ربي زدني علما چې په اصل کې قل دی قل نو دا وګوره لام ساکن غیر تعریفي دی غیر تعریفي هغې ته وایي چې مخکې ته حمزه نه وي بلکې بل یو حرف وي نو دلته قاف دی نو دا لام ساکن غیر تعریفي دی د ده نه وروسته را راله را ټیک شو قل ربي زدني علما دی ټیک شو د لام ساکن نه مو را جوړه کړه دا قل قاف سره چې کوم لام دی د ده نه را جوړه کړه ٹھیک شو او یو را نو دا رام بیا په دې را کې مدغم کړه ٹھیک شو د دې لام نه مونږ را جوړه کړه نو دا را مونږ په دې را سره مدغم کړه یعنی دې دوانو کې یو بل کې ادغام وکړو یعنی یو رام ته واغسته مشدد کړه او یو رامو په بل را کې مدغم کړه نو قل ربي شو لکه مطلب دا ګوره ورته دلته کې ځان پوه کړئ دا قل او د دې نه وروسته بیا را راله را ٹھیک شو ربي
نو ګورئ دا را چې دا دغه ده دا حرف شمسی دی. نو ګوره د حرف شمسی نه مخکې دا لام ساکن غیر تعریفي دی. لام ساکن غیر تعریفي دی. نو اوس د دې لام ساکن غیر تعریفي نه به هم ته را جوړه کړې. نو دا به داسې کوې قر او دا رام راله ربي قر ربي داسې شو. نو اوس وګوره دوه راګانې رالې. اوس په دا یوه را پرې بله را کې مدغم کو، یعنې د دې دواړو راګانو نه به یوه را واخلو، شد به پرې واچوو، د دویمه را باندې چې کوم حرکت وي هغه به پرې ولګو، دا قاف به ورسره ولګو داسې. ٹھیک شو؟ او داسې به بیا او دا باب ورسره ولګو قر ربي. نو ویل کېږي به داسې قر ربي، داسې قر ربي قر ربي. خو لیکلی کېږي به داسې قل او ربي، شد به پرې را باندې واچې، داسې به لیکلی کېږي. ټیک شوه؟ نو ګورئ دا زمونږ د دې قانون خلاصه ده چې کله د حروف شمسی نه مخکې لام ساکن تعریفي وي که نه، نو بیا به د لام ساکن تعریفي نه هم هغه حرف شمسی جوړول واجب دي. ټیک شوه؟ او بیا یو حرف په بل حرف کې ادغام کول واجب دي، لکه الضارب الناصر. ټیک شوه؟ چې په اصل کې ضاربون او ناصرون و. نو بیا په شروع کې حرف شمسی په شروع کې د دې حرف شمسی په شروع کې بیا لام ساکن تعریفي ولګېدو، نو الضارب شو. نو اوس هم د دې لام ساکن نه دا لام ساکن نه د ده نه مونږه دوات جوړ کو، نو بیا مونږ سره الضارب شو. ټیک شوه؟ نو الضارب شو، بیا مو یو دوات په بل دوات کې مدغم کو، نو دا مونږ سره الضارب شو. خو دا لام به پکې بیا لیکلی کېږي، ویل کېږي به نه، لیکلی کېږي به. او که چېرته حروف شمسی نه مخکې لام ساکن غیر تعریفي راشي، لام ساکن غیر تعریفي راشي، نو بیا پکې اظهار هم جایز دی او ادغام هم جایز دی، دواړه حالته پکې جایز دي. او که چېرته د حروف شمسی نه را راشي، را او د دې را نه مخکې لام ساکن غیر تعریفي وي، نو بیا د دغې را د وجې نه د دې لام ساکن غیر تعریفي نه هم را جوړول واجب دي، او بیا یوه را په بل را کې مدغم کول واجب دي، لکه قر ربي چې اصل کې دی قل ربي. نو د دې لام نه د قل کې چې را کوم لام دی د ده نه هم را جوړه کړه، او دا را د ربي په دې را کې مدغم کړه، نو ربي به شي قر ربي قر ربي. خو لام به لیکلی کېږي، ویلی کېږي به نه. نو دا به مونږ قل ربي زدني علما نه وایو، بلکې دا به مونږ وایو قر ربي زدني علما. ٹھیک شو؟ نو دا زمونږ د نن ورځې درس و د حروف شمسی قمري والا قانون. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.